ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله قال الله تعالى وتبارك في مقام آخر ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. زما عزتمنو و محترمو بزرگانو علماء حضرت بلال سے اور زما ہم سفر مرگرو خبر دادا چې اوس وخت مې ډېر کم دی اور نو انشاءالله تعالی چې نن موږ دلته را جمع شیو آخر دا پړقه پړوقیا چې دا ولې دا دغه شانې ازل نومه دا خبره دغه شانې را روانه وه که نه آخر د پړقې پړوقا دپاره د روحانی مجلس دپاره نن چې کوم د رحمتونو بارانونه وریږي د الله ملائک چې په دې مجلس باندې په تماشه باندې دي آخر دې دپاره به چا قرباني ورکړي نن نه 30 کاله مخکې چې موږ خپل د علاقې د ټیکرای د علاقې موږ چې لوغانې 30 کاله مخکې شاته ته موږ لاړ شو هغې باندې نظر واچو نو یو وخت دغه زموږ دغه مسلمانان رونه وو او دغه زموږ عزتمن خلق وو چې د دوی په لاسونو کې به کراشینکوپونه به وو او د یو بل غوښې به یې الوزولې او شپې به چې کېناستله داسې مجلس به یې کولې د بل د مسلمان د رور د تباهۍ دپاره هغه د هلاکت دپاره هغې کې به مشغوله وو آخر داسې یو ځوان الله پاک پیدا کړ چې هغه په زړه کې الله پاک واچوله هغه راغی دلته اور شپې ورځې الله ته په جړا شه الله ته په جړا شه او جړاګانې کولې الله ته ویرونه کول اور جړلې دپاره د دې چې یا الله په دې امت چې دی دا پیدا کړی څه دپاره دی ادو کوي څه یو بل غوښې الوزي نو هغه خپل د محنت د کوشش دی وجې جدوجهد وجې هغه کم خلقو به چې کراشینکوپونه په لاس کې نیولي هغو له تسبیح په لاس کې ورکړې کم خلقو به د بل مسلمان د شپې دغه د تباهۍ او د بربادۍ دپاره به چې لګیا هغو ته وي تاسو د لا اله الا الله ضربونه لګوئ نو هغه څوک و هغه زموږ شیخ صاحب چې نن د دنیا نه موږ نه رخصت شوی دی نور الله مرقده اختیار ملک صاحب الله پاک ته هغه بخښنه او مغفرت وکړي هر یو دغه چې د دین کار چې دی د دین کار دې دپاره ټولو کې مخکې اخلاص ضرورت اخلاص ویل کېږي دې ته چې د الله رضا وي دړ وي فکر وي خلق به ورته کنځل ومه کوي څوک به ورته لیوني ومه وي څوک به ورته څه وي څوک به ورته څه وي په دې به د هغو په جواب کې به ورته څه وي دواګانې به ورته به کوي د الله نه به د هغو له د خیر دواګانې به کوي نو هغه نو دغه شانې نو هر چا سره نفس دی اوس مثال کې دا یو داسې علاج خانه ده چې دې کې د زړه علاج کیږي د نفس علاج کیږي چې ستا زړه کې ته دروغ راځي ته دروغ وای یا ته حسد ساتي یا ته بد عملی کوي یا بد نظری کوي ته به خپل شیخ خوا ته به راشې خپل دغه به ورته وکړي هغه به تا ته د دې علاج وکړي تا به د بد نظرۍ نه واړئ او تا ته به وظایف ورسره راکړي تا به د بد عملۍ نه واړئ نو ستا زړه چې دی هغه به صفا شي نو نفس چې دی دا په 3 قسمه باندې احوال د اعتبار په ذریعه سره په 3 قسمه دی اسی نفس خو دی یو خو د احوال و د اعتبار په لحاظ سره د 3 قسمه دی یا ایتها النفس المطمئنه یو نفس دی مطمئنه دی
د دې نفس مطمئنہ تعلق چې دی دا هر وخت کې د الله په عبادت کې د الله په حکم کې دا لګیا وي، دې نه خلاف ورزي نه کېږي، دې نه څه کوي نه کېږي د الله په حکمونو کې. او یو نفس لوامه ده، د نه کله ښه کار بد کارو شي نو دې په هغې باندې پښیمانه شي او دې په هغې باندې شرمنده شي. والبکاء عند الندامه، دې په هغې باندې په جړا شي. او یو نفس اماره بالسوء ده، وما ابرئ نفسي ان النفس لاماره بالسوء الا ما رحم ربي ان ربي غفور رحیم. لکه یوسف علیه السلام سوی زه خپل نفس نه پاکړې، نفس اماره چې ده دا هر وخت کې بنده بد کارونو طرف ته رابلي. ما منې رحم کړی دی، زما رب کړی دی، او زما رب چې دی هغه غفور رحیم دی، غفور رحیم دی. نو نفس اماره شته دا هر وخت کې، نو دا نفس چې دی دا د کافر نفس کېدی شي چې دی هر وخت کې ده د عهد اسلام خلاف لګیا وي، په ګناه کې مبتلا وي. او نو خبره داسې ده چې دا دغه چې ده د دې بار حضرت صاحب او بخښنه مغفرت یې الله پاک وکړي، هغه درجات یې الله پاک اوچت کړي چې هغه دې دپاره ورځ شپه یې وکړې وه، جړاګانې کړي الله پاک ته، الله ته به سوالونه کول. خلقو به څه وي، چا به په کم لباس کې به هغه مخالفت کو، چا به په کم لباس کې مخالفت کو، خو هغه هغې ته نو کتلي، هغه خپل کار ته کار وي. نن وګوره الحمدلله الحمدلله په زرګاو خلق راځي اور دلته خپل تزکیه نفس کوي. نو دا مونږ زموږ په علاقې باندې دا د الله پاک یو خصوصي رحم شوی دی چې مونږ ته الله پاک زموږ په علاقه کې زموږ په حدودو کې زموږ رسیدل ورته آسان دي، هغې دپاره مونږ ته آسانیا دپاره اسانتیا دپاره الله پاک مونږ ته حلقه راکړله. نو مونږ دې ته راځو، دې کې شرم نشته. که یو غټ ډېر عالم وي، غټ غټ علما تاسو مخبله کابیرون ته چې مونږ وګورو، هغو به تله الله والو سره به کېناستل 10 کاله 15 کاله د الله والو په صحبت کې به کېناستله، هغو سره به هغو ته به تزکیه نفس کوو. نو موږ له هم پکار ده چې خپل تزکیه نفس کوو. او بیا دا دغه چې دی مثال کے طور پر دا زموږ د علماء دیوبند اکابرینو ګلدستې دي، مدرسې شته، خانقاګانې شته، تبلیغي مراکز شته، جهاد شو، سیاست شو، دا ټول زموږ د علماء دیوبند اکابرین چې دي دا ګلدسته موږ ته جوړه کړله، د ټولو نه خوشبو اخلی. دا نه چې موږ وایو نه تبلیغي جماعت داسې دی یا جمعیت داسې دی یا مجاهدین داسې، نه نه، موږ اختلاف دپاره نه یو، منګه ټول سره یو، منګه ټول اکابرینو په نقشه قدم باندې ګرځېږو او ټول خپل د اکابرینو دغه کوو، نه موږ د یو خلاف نه کوو. کوم یو سره چې وخت میلاویږي چې خانقاه ټیم وي خانقاه ته راځئ، تبلیغ وکړي تبلیغ ته ځئ، جهاد اواز وشي جهاد له ځئ، ختم نبوت ناره ولګي هغې له منډه وایي، او د سیاست موقع راشي نو هغې کومه جمعیت علما اسلام سره ورته کوي، دا مدني رحمت الله علیه جومات دی. نو دا ټول زموږ د اکابرینو دغه دي، هېڅ کله نه علما پورې نه بزرګانو پورې نه اولیاو پورې چا پورې نه مسخرې نه خنداګانې نه دغه هر قسم دشمن چې دی هغه چالاکه دی. زموږ په صفونو کې به بې اتفاقیانې به راولي، اختلافات به راولي، موږ به هغې ته نه ګورو، موږ به خپل د اکابرینو نقشه قدم ته به ګورو چې زموږ اکابرینو دا لارې موږ ته ښودلې دي او موږ هر یوې سره موږ به تعلق ساتو. نو خبره داسې ده چې موږ لا خپل د اکابرینو په نقشه قدم باندې چلیدل پکار دي اور هغو ته کتل پکار دي. اور خبره وما آتاکم الرسول فخذوه وما نهاکم عنه فانتهوا واتقوا الله، چې تاسو له پیغمبر علیه السلام سره راکړي هغه تاسو واخلئ او د کوم شیزونو نه چې تاسو منع کړي هغې نه ځان بچ وساتئ. نو نبي علیه الصلاة والسلام فرمایي تاسو چا باندې ظلم مه کوئ، تاسو غیبت مه کوئ، تاسو چا ته کنځلې مه کوئ، تاسو چا حق مه اخلئ، تاسو د الله نافرماني مه کوئ. او راکړی موږ ته څه دی چې یو بل سره اتفاق ساتئ، اتحاد ساتئ،
امن دپارا اور یو بل سمینا محبت کوئے اور پینزو وقت اقبل موز کوئے اور اقبل د مشرانو د علماء د اولیاء قدر قیمت کوئے. اللہ پاک تم اللہ عمل کو توفیق راکی. وآخر دعوانا الحمد